أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم د تعوذ او د تسمیه بحث روانو. تعوذ باندې موږ په تیر کلاس کې بحث کړو. نن به ان شاء الله د تسمیه متعلق مختصر خبره کوو. تسمیه بسم الله الرحمن الرحیم د الفاظو ته تسمیه ویل کی. بسم الله ته تسمیه ویل کی. بسم الله متعلق په ان شاء الله کوم خبرې چې مونږه د تعوذ متعلق زده کړې وي دغه خبرې باندې مونږه ان شاء الله د بسم الله متعلق زده کولو کوشش کوو. محل د بسم الله، الفاظ د بسم الله، حکم د بسم الله، کیفیت د بسم الله او فائدہ د بسم الله، دا خبرې به ان شاء الله مونږ زده کوو. اول دا خبره کوو چې بسم الله محل په تلاوت کې کوم ځای دی. عام طور باندې خو چې څه کار مسلمان کوي په کار چې هغه د بسم الله نه وشي. ځکه حدیث کې راځي هر هغه کار چې هغه د بسم الله نه بغیر نو هغه الله به برکت نه شي. تلاوت خو بیا برکتی کار دی، د خیر کار دی، د ثواب کار دی. چې کله انسان تلاوت کوي نو په کار چې بسم الله مرته وشي. خو بسم الله محل چې کوم دی نو هغه ابتدا د سورت ته سوا د سورې براءت نه. چې په سورې براءت کې بسم الله نشته نو الته کې به بسم الله نه وایي. او نور چې کلم ته تلاوت کې او د سورت نه آغاز کې نو خامخا به بسم الله وایي. خامخا به بسم الله وایي. په سورې براءت یا سورې توبه کې بسم الله نه دی لیکل شوی نو الته کې به بسم الله نه وایي. یا دویم جواب دا کوي علما چې الته کې بسم الله د الله تعالی د طرف نه نازل شوی نه ده، د دې وجه الته کې دا نه لوستل پکار. یا دا هم احتمال کېدای شي چې دا سورې براءت سورې توبه د سورې انفال حصہ جز دی، د دې وجه نه چې کوم د لیکي بسم الله نه دی لوستل پکار. دویمه خبره الفاظ د بسم الله. نو الفاظ د بسم الله د الله تعالی طرف نه نازل شوي دي، نو په دې کې موږ څه کمی به شی نشو کولی. دغه الفاظ دا کوم چې موږ مخکې د بار پریکټس هم کړی او په قرآن کې لیکل شوي دي. هر صورت په اول سره کې لیکل شوي دغه الفاظ د بسم الله الفاظ دي. او غدا دی بسم الله الرحمن الرحیم دا د بسم الله الفاظ دي. د بسم الله حکم، نو بسم الله حکم دا مستحب دی. د سورت په ابتدا کې اگر که بعض علما پکې وایي چې دا واجب دی، لیکن النفحة العنبریه دا د المقدمة الجزري و شرح ده پاکې دا خبر لیکي او د مختلف روایاتو علماو په حوالو باندې هغوی دا خبره ثابته کړې ده چې بسم الله لوستل په ابتدا د تلاوت کې په ابتدا د سورت کې دا مستحب دي. دا مستحب دي. نو بسم الله په شروع د تلاوت کې د حکم دا چې بسم الله لوستل دا شی دي مستحب دي. څنګه چې اعوذ بالله لوستل دا مستحب د قشان کې بسم الله لوستل دا هم مستحب دي. بیا د بسم الله کیفیت چې بسم الله به په قلاره وایو که په زور باندې به وایو. نو په فرض او په واجب منځونو کې بسم الله دا بالاتفاق چې کوم نه په قلاره لوستل پکار دي. او په نفل او په تراویح کې څوک نفل مونځ کوي یا تراویح مونځ کوي نو پاکي که څوک سرن وایو که جهرن وایي دواړه ټیک دي. خو البته په مونځ کې چې کوم دی پټ لوستل دا افضل دی، بهتر دی. نو پکار ده چې په دې کې پټ ویل شي. او بیا چې کله د بسم الله تلاوت د منځنه بهر وي، یعنی عام طور باندې سړی د ثواب په نیت باندې ځاله تلاوت کوي، نو بیا ښه خبره ده چې بسم الله را تلاوت تابع شي. که تلاوت سړی په قلاره کوي نو پکار ده چې په قلاره ووایي، او که فرض که تلاوت په تیزه باندې کوي په جهرن کوي بیا پکار ده چې بسم الله هم جهرن وویل شي. بیا چې کله سړی بسم الله وایي نو د بسم الله څه پیدا ده؟ نو دې پیدا ده چې دا برکت لپاره لوستل کېږي. څنګه چې حدیث مونږ مخکې ولوستله چې هر کار چې هغه بسم الله نه بغیر شروع شي نو هغه کې برکت الله تعالی ختموي. نو دا د برکت او د ثواب لپاره خلک وایي او د حدیث هم ثابت دي بسم الله نه بغیر چې کوم کار شروع شي نو هغه بیا نیمګړی پاتې کېږي. د دې وجې نه بسم الله دا لوستل پکار دي. او دویمه پیدا دا چې دا د دوه سورتونو په منځ کې د فصل لپاره لوستل کېږي. چې کله یو سورت ختم شي او بل سورت چې کوم دی شروع کېږي نو بل صورت نو جداوال د پاره دا بسم الله په منځ کې لوستل کېږي. چې کوم را روان صورت چې دی نو هغه د مخکې صورت نه
جدا دی. د دې لپاره دا لوستل کېږي. الله تعالی دې په دې خبرو باندې موږ ته د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.